پکار دا چې زمونږ او ستاسو مسلمانان په معاشره کې دا معاشره دا زمونږ او د ستاسو په شریکه باندې یو کور دی. په دې کې هر قسمه خلک څوک به د مال په لحاظ باندې ښي، څوک به کمزوري، څوک به داسې کسانی چې هغه به پیسې ورکوي په کار باندې، څوک به داسې کسانی چې هغه به پیسې اخلي په کار باندې. دا معاشره دا د زما او د ستا د یو کور مثال دی. څنګه چې زما او ستا په کور کې بعضې کسان پیسې ګټي، په بعضو باندې خرچ کوي، د هغې د حقوقو خیال ساتي. همدغه رنګې که په معاشره کې زما او ستا کمزوره انسان دی، مال په لحاظ باندې، دنیا په لحاظ باندې، بدن په لحاظ باندې، پیشې په لحاظ باندې، کار روزگار په لحاظ باندې، په کار ده چې هغه خلک چې هغوی له خدای پاک وس دس ورکړی دی چې دغه خلک په معاشره کې دغه کمزوري کسان ځان سره راوچت کا. اسلام د دې تلقین ورکوي، نه دا چې ته د هغه تذلیل وکړې، ته د هغه بېعزتي وکړې، نه دا چې ته هغه ته سپک وګورې، نعوذ بالله ځان نه ورته کم وګورې. ځکه دا یاد لره د خدای پاک جل جلاله په نیز باندې څوک بهتر دی؟ رب لا یزال نه ما سوا. دا هیچ چاته هم پته نه لګي. هغه عام کس کېدی شي، غریب کس کېدی شي، محتاج او فقیر کس کېدی شي، یو مزدور او غریب کس کېدی شي، یو خادم او ملازم کس کېدی شي. دا یاد لره دا څه ضروری خبره نه ده چې دا رب لا یزال دا صرف د علماو دی یا صرف دا د نیکانو صالحانو دی. رب لا یزال د زمونږ او د ستاسو ټولو رب دی. رب لا یزال زمونږ او ستاسو په ټولو مهربان دی. رب لا یزال زمونږ او ستاسو په ټولو خیر ښېګړه باندې خوشحالګي، انسان نه خوشحالګي په دې باندې. ځکه حضور مبارک فرمایي ان الله تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نبی علیہ السلام مبارک میں فرمائی رب ستا شکل تنو گوری، رب د ستا مال تنو گوری چې دا انسان څومره مالدار دی، دا انسان شکل او صورت نه څومره ښایسته او خوږ دی. خدای پاک جل جلاله ججمنٹ په دې باندې نه کا. ای به یو انسان به ډېر ښایسته، یو انسان به ډېر زیات مالداری، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رب چې ججمنٹ کا، دا رب چې څوک ځان ته نږدې کوي دا یې په څه شي باندې کا. نبی علیہ السلام فرمایي ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رب چې تا په ځان باندې ګرانۍ او مینه سره کا، رب ستا زړه ته ګوري او ستا نیک اعمالو ته ګوري. نبی علیہ السلام ستا دې ځای ته ګوري چې ته څنګه ته څومره تورې په دغه ځي او ته څومره سپینې په دغه ځي. دې ځای ستا د څومره خیر سوچ او فکر دی په دغه ځي کې او څومره شر نه ډکې. ستا رب دې ته ګوري، ستا رب دې ته ګوري چې دی ما ته نیکي دا په کومه طریقه باندې کا، څومره په اهتمام باندې کا، په شوق باندې کا، په مینه باندې کا. نو رب لا یزال چا شکل ته نه ګوري. رب لا یزال چې تور دی او سپین دی او فلان دی او دا دی، رب لا یزال د چا نسب او د چا خاندانی بیک ګراوند ته نه ګوري چې دا مالدار خلک دي. رب د چا مال ته نه ګوري. دنیا کې خو بېشک هم دغه خبره ده چې څومره چا مال دی دومره زما او ستا په ذهن کې معزز دی، څومره چې غریب دی دومره ذلیل دی، دومره سپک دی. ځکه انتخاب د دغه موضوع مانن وکړه چې دا فقیر خلک، مزدور خلک او دغه لیبر خلک، دا ملازم خلک،
دا خادمان خلق دام در رب لا یزال بندگان دی کېدای شي ظاهری صورت بیا ستانه خیسته نی او ظاهری مال بیا ستانه ډیر نی خو چې حضور می فرمایي کنا چې رب دغه دو خبرو ته نه ګوري کېدای شي چې رب څه ته ګوري چې عمل او زړه یې کېدای شي ستا ملازم ستا ماتح ستا مزدور ستا خادم نیت یم دستا نخی او کېدای شي نیکی یم دستا نخی بیس پتہ نہ لے نو تانت شے شو ستانہ بہتر شو نو خلق دا بہتر قدر کا خلق دا بہتر احترام کا مونگو استاسو پا ذہن باندے دا یو تنخواہ سورئی بس چه زولا تنخواہ ورکوما دے دزما گورے دا یاد لرا سلوک چا سر اکڑل دا پا دو قسم باندی دی یو سلوک دے حاکمانہ سلوک او یو سلوک دی برادنا داسی سلوک دی چې زما اوستا رور ولی مسلمان معاشری فرد تب هیڅ کله کمزوری سرا مزدور سرا حاکمانه سلوک بناو سره کړی